ذكر أو بعضها مطلقا فجزية أو معينا فشخصية تكشفي ده معينا ده فمطلقا عطته ده بعضها لا داخل لها تكشف دوس وإلا فمهملة زما خبرت وشجي لك سنجة منغا محصورة فسلور قسم غرز ولوا دا پکې سوق شخصيه دا پکې بیا چې کوم دې تبعیه بیا پکې محصوره بیا سوق مهمله و سلور قسم ورکړو وګا دلته هم ده سوا د تبعینا هغه ټول قسمونه دلته په شرطیه کې هم جوړي یعنی د قضیه دو قسم دي یو حملیه ده او یو شرطیه ده نو په حملیه کې دا سلور قسمونه متحقق شو کم سلور پوش ما شخصيين ولا ترى مهملية بوري شخصية تبعية محصورة مهملة دلتهم دغ سلورو كي سيف دا يوانا كما يوانا تبعية دا دريبا كي متحقق دي يعني شخصية هم دل تشتف شرطية كي او محصورة بك مشتا او مهملة بك مشتا بيا محصورة بك كل يوم مشتا او جزية بك مشتا لك سنك شالتا محصورة في كلية هم او جزية هم دلتم بمحصورة كبكلية همية أو جزئية همية تكشف إنه قلت سلور قسمه أو دلت دري قسمه شو دلت سوق شو يو تبعية بقى دلت متحققة نشوى إيه زدت أستوس بدي خبر فوقهم شدي السراج ده تسوى جدا شيء باقي كسي كم قال لري وبخا فشمول ده تبعية تولي شو التبعية بقى موا دلت وي تبعية معقولة نرى ده متصورة نذا شي دلت راشي وليه ذكا دو خبري بزين كي كده ألت أفراد دو خبري بزين كي كده ألت أفراد ودلت تقادير ألت سوق ألت بچا حكم أو دلت بچا حكم ده خد يو خبر زين كده ألت أفراد ودلت تقادير التقادير ها هنا بمنزلة الأفراد هناك بيا تبعية ألت الزكاة متصورة وا شد أفرادنا كلا النظر خطا كده منجي شد تبعية ولا كده منجي حكم بكلي باندي أو بدي يقول لك بدأ أفرادنا النظر سي قطعي بشارة بدي نظر قطعي أفرادنا بديك نظر قطش وشد أفرادنا النظر قطشي لذا تبعية شو لده زين تراجع كنا لده دلتا بما خبر دايات ساتا چې دلته په تقدیر باندې حکمي د تقدیر نه نظر نه قطع کیږي چې د تقدیر نه نظر قطع نشو ته وایې بدی کې تبعیه جوړ دي څنګه دلته تقادیر او الته افراد الته د افراد نه نظر قطع کېده دلته د تقادیر نه نظر نه قطع کیږي تبعیه ده کوم ځای پیدا کوم ده تبعیه به هم لکه څنګه تبعیه بدلته هله متحقق کېده شو لکه چې الته افراد دلته قادر الته د افراد نه نظر قطع کېدو دلته د چا نظر قطع شي قادر نظر قطع شي خو خبرې کوي او تاسو یې نوړي التقادير ها هنا بمنزلة الافراد هناك فيما ان مدار التبعية على قط النظر على الافراد مدار التبعية شيء ده نظر قطع کول د افرادنا فماهیت من حیثیه باندې حکم ده ٹھیک شو نو دلته که هم د تقادیر چې په منزله الافراد دي کدا غیر نظر قطع شنو اله بدلته چې کوم داسې جوړ شي تبعیه به جوړ شي دا خبر ما اوس راشه جه پیاده خبره پیاده زم په کته عبارت است وځي چې کار شو چې الته دلته تقادیر په منزله الافراد شو الته چې په یو شخص او په یو فرد معین باندې حکم هغه څه نو دلته چې کوم ده دلته چې په تقدیر معین حکمو نو هغه به صحیح شخصي وي البته په فرد معین حکم او دلته په تقدیر معین حکم څه کوا البته زید القائم شخصيه او په زید باندې حکم دی زید شخص یو فرد مشخص دی دلته په تقدیر مشخصي ان جئتني اليوم اكرمك اكرمتك کتنن را لینو تستاب عزت کوما په تقدیر معین كلما جئتني نه فهر تقدير چې ترالي زينوي كل ما جئت اركل چې ترالي نو اكرمك زينوي بیا به زما وسنه رشي نن زما سره غوړشته ما سره ولشته ما سره
ارششته پوشه مسره چې سره مسره شته لہذا نن راشه چرګ مون پکړل پوشه ان جئتني يوما کپدی تقدیر معین چې دا نه وځه مشخصه نو بیا وځستا او اکرام وکم بیا سبا اکرام مو پته مکی ما مسره څه شي نه ٹھیک شو نو الته په شخص معین دلته په تقدیر معین او ماته تقدیر معین دي شو ان جئت نن وځراي او چې کله ما جئتني لا تقدیر معین شو که غیر معین يعني هر كان كراري هر تقدير ما على كلما طلعت الشمس كنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود دام سدا كذا كلية دا كذا تمام تقادير ما كلما كانت الشمس طالعة كلما بارد شارع أنا بارد كم ده عموم ده تقدير ده عموم ده شا ده كلية ده تقادير كلية نو كلما هو مهما هو بس بتركي شيء شاغي ده فرسال فاجتماعي ما خبر پوش عدالت الشخصيه دا شو او کو چرته په تقدیر معین باندې نه حکم بلکې بچا باندې په تقادیر باندې حکم نو کیاو په کله تقادیر یا په بعضو نو په کله تقادیر د کلیه شو محصوره کلیه شو کو بعضو تقادیر باندې ها خدا په بعضو تقادیر باندې هغه څه شو خدا بعضی تقادیر بسې دا بعضی تقادیر چې کوم ده کوم مطلقاً دا بعضی تقادیر مطلقاً یعنی معین نو هغه څه شو هغه جزئیه شو کنه کو په کل تقادیر باندې څه شو کلیه او کو په بعضی تقادیر باندې خو بعضی تقادیر غیر معین نو څه شو او چې تقدیر معین نه ناخذ الشريعة أخذ بهذا غلط ناخذ بالشخصية صديقة كل بتقدير معين حكم وش سوف كل بتقدير معين من حكمنا بلکې بیا په کو تقادیر وسکه چې کنه افعال نزقته كده بنشته تقادیر حکم دی وبكل تقادير حكم المحصورة سجوا كل شو اكو بعض تقادير باندې بعض تقادير غير معينه جزئيه شو اكو معينه جوه الشخصيه هغه بعض شيء کنه چې معینه کنه دا څه شو هغه شخصي شو کنه او بعض څو قسمه جوړ او تبعيه څه قالت متصورنا من جاء تقادير هنا منزله الافراد هناك وانت افراد النظر قد كده هذلت لا تقاديرنا چې په تقدیر حکم نه یاد ساته کنه هغه شرطیه سره نه وي ابه سنه د مدار او قوام شرطیه سوکته حکم په تقدیر نو دلته موږ د افراد نظر نشو قطه کوو افراد نظر قطه کو نو شرطیه به شرطیه پاتې نشي استادان داسي وایي ته کته ګوره جی برمدن ته ورګوره وثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدمة الشخصية رست بعض توباسي كنا فبعض دوشي خجوري فبعض بسوشي خجوري يو معين أو يو سوكو غير معين كنا نكو بطول تقادير الحكم في كلية يعني محصورة كلية أو بعضها مطلقا سمانا يعني غير معين مطلقا ترجمة شاسر وقع فجزية أو معينا ياتي كم ده بعض معينه ده معين ده مطلقا بمقابلة كشو مطلقا ما غير معين ده معين شو سشف والا او ما تقول ايه كذا سرنا تقادير ما نه حكم نو تقادير نظر قطه نه ده فتقاديرهم كم ده خود تقادير کې د کل او د باز بیان نه ده شي څنګه بیا ولا ساتي تقدير ما نه حکم دلته نه به تقاديرو ها خود التقادير كميت نه ده بیان شي څه كلن او بعضنا كلن تقادير حكم بتقادير وما تسلك بتقادير حكم نه غب شرطيه نه شرطيه بیان نه پوښه به ځکه چې البته شرطيه چې ان حکم بسبوني على تقدير اخرى فتقدير باندې حکم نه شرطيه و متصله کوم په تقدير او بل غمن تقدير کنه منفصله کې حکم چې کوم ده دا اب سن شرطيه نه ښه ٹھیک شو جی په تقادير باندې خود التقادير كليت او بعضيت بين شيء ندن مهمله او ذکوي لانه قد اهمل فيه وترك عليه ماله والترك اهمل وترك ذكر التقادير كلنا وبعضنا الحكم هناك على التقادير الا ان ذكرها كلنا وبعضنا غير موجودين نداي برخه ويغنا او معين والا فمهمل شو كتشاهد كش ثم الحكم فالزمان خبرت تبيخه
ما ته دوه خبرې کړې وې سمې خبرې کړې یو ها دلته تقادیر التافراد یو شي او شرطیه چون کې عبارت ته د حکم نه په تقدیر باندې لهذا د تقدیر د نظر نه قطع کیږي لهذا دلته تبعيا ندى متصورة تبعيا على راشي لكن جعلت د افراد النظر قطع دلته تشانه قادر نظر قطع شيء ثم الحكم كما ان الحملية تنقسم الى محصورة ومهملة وشخصية وتبعية لكن څنګه محصورة کې دا جوړه په حمليه کې كذلك الشرطية ايضا سواء كان متصلة او منفصلة كما متصلة وكسي تنقسم الى المحصورة الكلية والشيء او المهملة تشفى كلية وجزئية محصورة كرالوها او مهملة والشخصية ولا يعقل الطبيعة هنا او معقول لا طبيعة الفعل لأن معقولية التبعية إنما هو على تقدير أن يقطع النظر عن التقادير ولا يمكن قطع النظر عن التقادير لأن الحكم هنا لا يكون إلا على التقدير إذ لو كان لم يكن الحكم على التقدير لم تكن الشرطية شرطية قوله تقادير المقدم برأيكنا على جميع تقادير المقدم قولنا داري مثال طول تقادير ما نسمه كمي لكن كلما كانت الشمس فهر تقدير باندې او چې نور راختلې وي نو نهار به موجود قوله فكليه دا به کلیه ده کنه حرف سور د کلیه سوکته ال ته خوشي من كله کنه په موجبه کې كلونه او په سالبه کې لا شيء او په چا کې په حملیه کې کنه حملیه په حملیه اسمه شو دلته بسنګ چلی وصورها في المتصله الموجبه دلته کې د متصلي جدا دي د چا د متصلي سوق دي هغه کلمہ مهما او متى وما في معنى اجد دا معنی د دې معنی ورکي ټول څوک شو کلمہ يتخذ كلما كانت الشمس طالعه کنه او مهما هم استعماليږي متى ما طلعت الشمس وما في معنى او هغه چې دې په معنی کې بأي لغه کان ځان کې لیکنه په هر جبه کې چوي تښه په منفصله کې دائما ابدا دائما سو لکه ما ته ګوره دائما اما يكون هذا العدد زوجا واما يكون فردا نه يا ابدا اما يكون هذا العدد زوجا وان يكون فردا ابداش او نحوهما يا نحو اذا بشان هذا في الموجب ده بموجبك خان ده بچاکي شو ده بمتصله موجبك او ده بچاکي ده نه ده بمنفصله موجبك انت بمتصله موجبك كل ما مهما متى ابو منفصله موجبك دائما ابدا وشو خشي واما السالبه مطلقا متقرر زمانه متصله او منفصله ليس البته ترجي كم ده ده چا لپاره ده سلب کلی ده لپاره قوله او بعضها مطلقا بعضها سو ده جزئيه نه او مطلقا زمانه ما کړو بخبر اي بعضا غير معين وليه ذکر ده مطلقا مقابل معين کې راغلی نو ده بعضو ده مطلقا ترجمه بغیر بعض غیر معين قول قد يكون كلا يعني فزين تقاديره قد مضارع داخل شي تقليل نه پیدا کوي نو کلا داسي بوي چې الشيء كان شيء حيوانا كان انسان شيء حيواني او هو انسانوي او كلا بشيء حيواني او انسان نه بلکې حمار قلب تكفى قوله فجزئيه دا جزئيه شو والصور ده اوس په جزئيه لپاره په صور سره هغه په موجبه کې متصله په موجبه کې متصله كانت او منفصله يعني موجبه کې متصله او منفصله قد يكون لفظ قد يكون اوس موږ نه وله قد يكون جواب شو موجبه لپاره شو هغه د متصله او قصي کوم منفصله وي نو موجبه لپاره شو ها قد يكون کې ایجاب ده کنه او د قد يكون د جزئيه لپاره کنه جزئيه لپاره چې کوم متصله کوم منفصله وفسالبه کې د چا لپاره كذلك زمانه يعني كمتصله يكون منفصله وقد لا يكون قد يكون وقد لا يكون هم خدمه بسلاش سيرلي شخصيه كما تاسو مثال وکړو ان جئتني اليوم كندن راله ما سره استشتا غوړشتا ما سره ورجشتا ما استشتا پوشه او چرچتا کرانه نو ارشه بوخي وسبب يا زغري ما سره بني قوله مطلقا قوله سو نا والا منه والا فمهمل الله كنا والا اي لم يكن الحكم على جميع تقارير ولا على بعضها نبكلو نببعضو سبب ان يسكت عن بيان كليه دا مطلب نشي په تقدير حکم نه لګوي ښا دا باب بیانې راوړه چې صورت ته جوړي دا چې سکوت پر غلي د بیان د کلیه د بعضیت نه مطلقاً سمانه نو معین نه غیر معین د سر د تقدیر کلیت او جزئیت په نه بیان شوی
نو فمهمله لکه څنګه اذا كان شو کله چې یو شی انساني وکانه حیوان ده بسې او دغه اوس کلمه هم نشته قد يكون مش قد لا يكون مش کنه تاسو شو مهمله شو بس دا قول في الاصل ده بل درون سبقته خدي وي ورزيزان وسګورې چې دا یو بل سبقته وطرف الشرطيه في الاصل قضيتان تاسو خبركم سکوم ما ته پیدا چې خبرې پر راز په مغز باندې پوښو کته عبارت لګول شرح لګول متن لګول آسان کار دی په خبره ده ما ته ویلو غواړم دا شرطیه چې ده دې دوه طرف دي کنه یو مقدم یا دی بل بچا دا مقدم په اصل کې د ځان لقضیه دا تالی هم ځان له مستقله قضیه ده ان كانت الشمس طالعه فالنهار دا ان او فا دې ته لکېږي چې کوم دي ادوات د اتصال اما او دا ادوات د انفصال چې دا په نو راغلي یو وخو چې دا په نو بیا به موږ دا ولګول یو د چې یو زل د دابت لرکو خپل اصل ته بیا راجع شي نو په اصل کې دا دوه قضیې مستقله كانت الشمس طالعه النهار موجود دوه قضیې او دا دوه قضیې څه دلته حملیتان او لکه څنګه چې دا طرفین حملیتان کې دي شي څه کې دي شي نو دا رنګ دام متصلم کې دي شي دام متصله دوه متصلم کې دي شي په متصلو باندې ان او فا داخله په یو متصله ان داخله کې په مثلث فا داخله کا یو متصله بس شي مقدم شي بل متصله بس شي دا څنګه کې دي شي چې اوله سي منفصله وي او دویم سي منفصله او اخرى منفصله وزن لقد يوم مستقله بل زان منفصله تعين بدي داخل کو وفاد بدي داخل کړه څه شو دا منفصله شو خبره پوه شو زه ته خبره کوم نو دا دوانه من لکه څنګه چې په دې کې دا سلور صورتونه لکه مختصر خبردار شو چې دا طرفین په اصل کې دوه قضیې وي نو په دې کې څو حالتونه دي درې قبل الترکیب حين التركيب بعد التركيب قبل التركيبنا دو قضية بعد التركيبنا بیا دو قضية فحين التركيب بسو يو قضية دا اما او بانفصال بصورت کې او څه او د اتصال بصورت کې ان او فا ان كان فن هارموني ان او فا دا چې پراغلو ادوات د اتصال انفصال دا ځوانه قضیه چې قضیه وي دا هغه د خپل تمامول نه وست یو شرط ګرځاو او بل څه ګرځاو جزاء په اصطلاح د نحویانو کې یو مقدم ګرځاو بل تعلیق ګرځاو په اصطلاح د منطقيانو نو خبرم پوه نو په اصل کې دا څه وی دا دوه قضیه وي نو خرجتا عن التمام خرجتا كان الطرفان قضيتين مستقلتين خرجتا عن التمام بعد دخول ان يعني بعد دخول ادوات الشرط وادوات الانفصال لا بداخل شو وغير تمامين ويستي كاره خبر ده ما يقول الشمس طالعه النهار موجود الشمس طالعه مستقله قضيه مبتدا خبر دي جمله هاوي وقضيه او دا بره شكم ده الشمس طالعه ده مستقله قضيه فإن ولدوا إن كانت الشمس طالعه كسر تنور ده خطله تبوس خذ مخاطب في تمام فايده ما شيء تيجي نور ده خطله دي جنبه فالنهار موجود وسط تماما مقدم شو شرط ورزيد بالجزاء شرط يوازن كافي ده او جزاء يوازن كافي ده مقدم يوازن كافي ده تالي يوازن كافي ده فيك شو نعم چې دا جزاء مرتبه شو په چا په شرط باندې اله مخاطب ته فائدہ تام او رسول نو تاسو نو په اصل کې دا شوی خدا د قضیه کې څه صورت جوړي درې ختمو ځوان حملیه یا ځوان متصله او ځوان منفصله اول حملیه
چې اوله حمله کې دویمه متصله یا منفصله څه صورت شو دوه ورته څه شو وخت خو دریو کنه چې اوله حمله دویمه متصله یا منفصله دوه صورت نشو اوله متصله دویمه حمله یا منفصله اوله منفصله دویمه چې کوم ده حمله یا متصله څه صورتونه ده درې صورتونه هغه اتفاق الجنس ولا او شپږ صورتونه اختلاف الجنس ولا ټول نه صورتونه شو تاسو به څنګه دوه حمله دوه متصله دوه منفصله خط آسان کار درې اوله حمله اوله دویمه سو اوله متصله دویمه حمليه یا منفصله اوله منفصله دویمه سو حمليه یا متصله يبقى ما تدور ويقول جي وطرف الشخص شرطيته طرفين ده شرطيه دي في الاصل سمعنا قبل التركيب قضيتان دو قضيه سو صورت جوړي حمليتان یو متصلتان دوا او منفصلتان سو درې او مختلفتان سو صورت نشو الا ان دای چر شو بیا د خپل تمام ورنه کلوته الا انهما خرجتا هو تدادوانا بزياده الاتصال والانفصال زیادت اتصال انفصال پر راغی یعنی ادوات اتصال انفصال به داخل شو بچشنه هوته عن التمام د پوروالنه یعنی مخاطب ته د فائدې تامه در اسانین کته کو شراشی قوله في الاصل اذا اي قبل دخول اداه الاتصال الانفصال عليه مجدد بنانو لغيش الشمس طالع كانت الشمس طالع والنهار موجود وش بداخلك ان كانت الشمس فالنهار وش بداخل قوله حميتان مثالي لكن كانت الشمس طالعه فالنهار موجود تطبيق المثال كيها فان طرفيها وهما الشمس طالعه يوم والنهار موجود ضع بما قلت قضيه قضيتان حمليتان او متصلتان ايه یو متصله به مقدم شي یو بل متصله به جی تالی شي پورا مقدمه شي لکه ګورئ کلمہ هر کله کدي شکار شي امکان شي فنار موجود کچه تنور راخته شو او ورځي دې ترجمه به شي ماته ګورئ هر کله کچه تنور راخته له ورځي نو خامخا کلمہ لم يكن النار موجود لم يكن چې ورځ موجود نه نشبه بیانې ورځ به شپه نور باندې راخته له دا یو شرطیه متصله به بل شرطیه من مرتبه کا مرتب علیها کنه او مقدم کله هر کله کو داسې چلی که داسې کار شي چې داسې چلی چې نور راځتلې بوشه په اورځي نو خامخا چې بیا سي دا کار بومي چې ورځ نه نو نور به هم نه فإن طرفيها وهما قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لا سوف لا يوشوى وقولنا بل طرف سوف كلما لم يكن شمسا قضيتان متصلتان هل قضية متصلة وشو المثال بقال منفصلين كان ايه يون منفصلة مقدم شيء منفصلة أخرى بسوشي تالي شريف بشي كقولنا كلما كان دائما يردش رساوة زاد منفصلين موجودين لفاره وكذا دائما اما يكون زوجا او فردا ايه كثرت هميشه ذاكري عدد زوجنا يا زوجي يا فرد فدائما اما يكون عدد منقسما او غير منقسما للمساويين او غير منقسمين بينهما اذا قلت ايه هميشه دي شيء كده خبر هميشه كما خبر شيء عدد يا زوجي يا فرد وخامخ ده خبر سرم لازمه كما خبر يا منقسم المساويين يا بني في زوج منقسم إلى فرد أو مختلفتان جزء بأن يكون أحد الطرفين حميدا والآخر متصلا ضبطي قراله آخر متصل أو يا عكس ذلك أول متصل إيش زي ما حمد قبل شنو قال لك هيني يوتر قال ما تصبح يروح زي ما أو أحدهما حملي والآخر متصل أحدهما يتعين لك أنا أولا متصلة حملية كذا متصلة كان يا هكذا يوقع سوسو أو أحدهما متصل وآخر متصل سوسو
فالأقسام ستة داخل داش بشقط أول دري نور ده كم يوم هذا اتفاقي صورته وعليك بالشفاجية دي مثالنا والدون أمر طول مثال الوطن عن التمام تمام وإنه وتما تقول جيه سنة تمام وإنه غيره وتمام وإنه سو مخاطب تفايدة تعمل سوالي الشمس كانت الشمس طالعة قوله ويجي أي عن أن يصح السكوت عليه ماذا تمام وإذا صحيح به سكوت بلد وعنه ويحتمل الصدق واحتمال الصدق وكذب بلري لا ولا عليه بس أنا سرقتها وسكت الناس لبن بارنا توي شيء والشمس طالعة من حالك سي شبينا ضروري هي كانت متوقعة الكلام برابر كذا بلا احتمال الصدق وكذب بلري مثلا قولنا الشمس طالعة أخذ ما خبر مركب تام خبري محتمل للصدق والكذب ولا نعني بالخزية إلا هذه ورمني تكجري وتروي داني مگر نارنجي وينه شيء خبري المركب التامي خبري محتمل للصدق كذبي ولا نعني بالخزية إلا هذه قضية من دغت وين فإذا أدخلت عليه أداة الاتصال وإن في كده سمعوا مثلا وقلت إن كانت الشمس طالعة إن بداخل وسجر مقدم شو الشرط كتشر تنور راحت لين ومخاطب بدل قولي تشيشل بي جواب الجزائي صدا لن يصح حينئذ أن يسكت عليه حرام دي ناروادي سين دي سكوت شبه ديمان دي ولن يحتمل الصدق والكذبة وش احتمال لصدق كذب نشتا بل احتجت بل كنت محتاج فسحت سكوت کے الى ان تضم اليه چتيوزه کی دیوتا قولك داخل القول چ فالنار موجود نو اختلاف القضيتين فصل لے بدے خبر کی یعنی فصل لے بیان تناقض کی ده والتناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى أو بالعكس تناقض شيء اختلاف القضيتين لك سيكوا زيد قائم وزيد ليس قائم دو قضية كان وديك اختلاف ده اختلاف شيء نشته موضوعي هم يوده محمول هم يوده سنة اختلاف ده وش الاختلاف ما خاص اختلاف مراد نغرست براشي فتناقض اتوا حدث دي هر قسم اختلاف نه ضروري بحيث يلزم لذاته من صدق كل ده مخصوص اختلاف مراد تعيينك فدي الشان سرا يلزم لذاته من صدق لازميږي په اعتبار د ذات پر سره من صدق كل صدق ظهريونه كذب نفرا فدي قضيه کې چې زید قائم نه چې دا صادق شي نه د دې د ذات تقاضا ده چې زید ليس بقائم نه کاذب شي او زید ليس بقائم څه شي دا دې کاذب شي ان د هر یو صدق د اخر کذب لره مستلزم دی او کذب د هر یو دا نشي کېدای چې دوه د صادق شي دا نشي کېدای دوه کاذب شي تر سره خبره ده دوه نشي صادق دی دوه سره کدا دوه شي اتفاق نه کوي شي او کدا دوه څه شي صادق شي اجتماع نه کوي شي نو غوښتنه مخې طریقو په چې لازميږي د سشنه بحيث د صدق كل لازمي په اعتبار ذات سره د صدق ده يمينه كذب ده بلي وبالعكس وانا او بالعكس لازميږي د كذب ده يمينه صدق ده بلي دا زمون ته عيان ده خبره پچا کی فزيد قائم الذي ليس قائما کی کنه وشه چې یو صادق شي دا اخر وخمخه کاذب
او قاضي بشي دا اخر بخام خاصه دي خي دیو سوچ دریش زونه ما د ګورځي پدې کې اختلاف ضروری دی کم کیف او جهت سو کم او جهت او په اتش زونه کې څه ضروری دی محدود ضروری دی نو در تناقض حشت وحدت شرطدان وحدته موضوع محمول مکان وحدتون ذریخه در تناقض حشت وحدت شرطدان وحدته موضوع محمول مكان وحدته شرط إضافة جزء كل وحدته شرط إضافة جزء كل قوة فعل استقدر آخر زمان اتشنا هذا تشهر نبسي يوشير بسي بل روشير وكلمة نيش شرط استختلاف سي أمور نیز شرط است اختلاف سے امور در جهتو کم مکیف طالبان در جهتو کم مکیف طالبان نیز شرط است اختلاف سے امور در جهتو کم مکیف طالبان اے طالبانو دا تریجنو بکی اختلاف هم ضرور دا سیمان روک اللہ سے ٹوٹ آرخان ٹوٹ سوشو جی اتا وحدتا او سو فتريشانو كي اختلاف ذكر ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة مثلا كي وي فتريشانو كي اختلاف زبده والاتحاد فيما عدا والاتحاد لا بدي اختلاف حضرتك كنا من يعني ولا بد من الاتحاد فيما عداها جادوي بدي ثلاثون علاوة أغسول جي شاغ التوحدة دي كتر كوشي قول اختلاف القضيتين غير بالقضيتين دوسي وخبرك يجي نسمع من الناس يقولون من خلقنا أو خلق وأن الناس يقولون ناطق لا ناطق نقيضان إنسان أو لا إنسان لا سدي وينقيزين دي تاخوي اختلاف القضيتين نستا تعریف چې کوم دته قضیتین پکې راوړ اختلاف د مضاف کو قضیتین وتا متناول نشو اختلاف ما بین انسان لا انسان ناطق لا ناطق د نقیزان دي ستا مطلب چې محدود د چا تعریف چې کې تناقض هغه عام ده متناول ده مفردات لرهم چلا مفرد مزید د قضیه چې قضیه باندې مفرد وي الته مشتا او تعریف ستا چې کوم ده ناقص ده قاصر ده تناول نجات الدغ بعض اقسام تا اگر تناقض د مفردات تا دیر سو عذر فيها عذر سكي وي قيد بالقضيتين مضاف اليه الاختلاف قضيتين كنا دون الشيئين ادايه طريقه مخه اختلاف الشيئين دي له نو دې ته شامل شي او ټول ته شامل شي ناطق لا ناطق ته شامل شي لکه زيد القائم زيد ليس القائم ته شامل شي ده شيئين كان عام ويناد شيء ولي اما لان التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل شاوي اللي مفردات تناقض نشتي تناقض ما ده ورجه څه تناقض نشتي چې انسان لا انسان دونه جملي هيدا دا کتاب لا انسان ده انسان جملي تناقض كم تناقض بمعنى تمانو ده چې یو بل بمعنى کوي ته نه معنی کوي ځمن یو بل څه نه معنی کوي یو مشته او دا بل مشته دې وجنه تمانو بمعنى څه پکار دي بل تمانو نشته او زید القائم زين یو شرش بل معنی کوي دا یو بل نه معنی کوي نو چاویل نشي دا علامه قیل دغه د باس په دغه کې د خمزدار د خدش کې اصل کې تناقض دوه معنی دي اصل په خیالي کې خباس کنده بدی خو چاویل علامه قیل هو چاویل نشته دوم د آی مذهب رعایت لهذا قضیتين ذکر صحیح شتين اما تاسو راز دا غو چې دا یو بل نه منکې واما یا په دې بنیاد دا کار د کړل چې لئن الكلام فی تناقض القضايا زمون خبره په تناقض القضايا
من لنډه دا من د مطلق التناقض تعریف نه کوم، من د تناقض القضايا تعریف. چې تناقض القضايا تعریف خبره او تناقض القضايا کته د مطلق التناقض نو بیا به چې کوم د اختلاف الشيئين و د اختلاف القضايا دا خجوه. قوله بحيث يلزم لذاته په اعتبار د ذات سره هر یو با تبد صدق د هر یو به کذب داخل لرم سي مستلزمي صادق شنو بل بسي مصداقيه وکړه اخرج بهذا القيد هو بدي قيد سره څنګه ما په تعریف کې کوم ځای قيود مخرجات فصول جوړوي نو په دې سره څه شی وباسي هو په دې قيد سره اختلاف واقع بين الموجبه والسالبه الجزئيتين موجبه او سالبه جزئيه ترمنځ موجبه او سالبه جزئيه تخوی کنه چې لازمیږي د صدق د هرې نه کذب نه بلی او یو موجبه جزئيه بعض الانسان بعض الحيوان انسان صادق نه کنه ما تقولي بعض الحيوان ليس بانسان ټول صادق نه د صدق د یوې د بلې څه کذب در مستلزم شو يوم صادق ده نو بلهم صادق ده كم قضيه يعني دوانه جزئيه وي يوم موجب او بل سالب وي بعض الحيوان انسان دا صادق دی او د دې صدق مستلزم نشو کذب د بيد بعض الحيوان ليس بانسان لا اختلاف واقع بين الموجب والسالب الجزئي فانهما قد تصدقان معا لك بعض الحيوان انسان وبعض ليس من انسان فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين جزئيتين دا په دغه سره وځه لکه دا هر شی په دې وباسي چې صدق دی وی مخ وي علامه تناقض چې دی وی صدق په کذب نه را او دا صدق کې متایب نشته کنه بیا ویږي قولو او بالعكس دا مطلب ايه بالعكس کې تفصیل چې کذب دی وی په د بل صدق نه مستلزم دی کذب دی وی په بل شرع لکه اوس په دې کې ستن چې یو به کاذب وي نو بل به هم کاذب وي ما ته ګورځي د یوې هغه کذب په د بل کذب نه مستلزم نشي هغه نه وره هغه اختلاف واقع بین موجبي سالبي کلیتين لکه څنګه لا شيء من الحيوان بإنسان مثلا انا سالبه لكن هذا كاذب لك سالب لا شيء من الحيوان بإنسان كاذب ده كده او د دې مقابل کې کلیه کا دا سالبه ده او هم موجبه کا كل حيوان انسان هم كاذب اصل کې راز بلې کې ده چې الته په جزئیات کې اتفاق او دلته په کلیات کې اتفاق او دیو نرستو بمخ او سرستو براشي لابد اختلاف في الكم لابد من اختلاف شيء كم عبارت چا کله جزء اختلاف وکړو او مخکې په ادوانو کې په کوم جزئیات کې اتفاق او دلته په کلیات کې اتفاق دی ال صدق دی بل کذب لا مستلزم نشو او دلته کذب دی لکه لا شيء من الحيوان بانسان د دې کذب مستلزم نشو کذب د چا صدق د بیان چې كل حيوان انسان يقول كنجي او بالعكس ايوه الذي بالعكس معنى الاول ايوه يلزم من كذب كل من غير صدق الاخرى كل من القضيتين بوش لازم يجي ده كذب دار قضيه بصدق دبله خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبه والسالبه الكليين ولي فانهما قد تكذبان معا ده بدوان كاذبي لكن لا شيء من الحيوان بانسان هم كاذب ده كل حيوان انسان كاذب ده فلا يتحقق التناقض بين الكليتين ايضا تدرج بكليتين كنا درجيه ما يراز ممكن دقه اتفاق في الكليتين او مخي اتفاق في الجزئيات اتفاق في الكم او من اختلاف في الكيف كم ضروري كله لابد من الاختلاف في الكم او دلت اختلاف في الكم نو فقد علم اخي كده تجاره وستا ان القضيتين لو كانتا محصورتين كشتا محصوريهم نوچل بيجي يجب اختلافهما في الكم فديك كم اختلاف ضروري ده لکه موږ په دوه صورتونو کې چې د کم اتفاق څه ده هغه کنه ټول شی په غیر تناقض نه وستلي صرح المصنف ايضا كما سيصرح به المصنف ايضا كم نكله ولا بد من الاختلاف في الكم قلنا ولله
قوله ولا بد من اختلافه أن يشترط في التناقض أن يكون إحدى القضيتين ده أول خبر سقي برا ده كيف خبر كده كما يقول لك كما هو نشوف أنت بس كم محكي ولا كنا وده كم خبر يرتب يوم كيف لو قلت خبر ما خيكي شارح فقرش ما تنخذ كم خبر ما خيكي له وده شا خبر ما خيكي كيف تقول هو يشترط كشاهد وش ده لابد من لابد تفسير فيشترطوا سرو وش ده لابد بدون الاجتماعي لابد من الضروري كلا شرط لكن منذ او دش كم لان منزل بار شرط لابد للصلاة من الوضوء لابد للصلاة من الوضوء إذا وضوء هذا دست بار لابد ولا بد للصلاة من القيام والركوع استيقنا وبدون لابد يفرق لكن هذا لابد والد السود الرجوع هذا قبيلة الشرط نده على بد والد شا القيام والركوع ده بار ده منزل قبيلة ده شان ده جزء نده ركن ده شطر ده الشرط نده لكن الشرط شيء ضروري ده شيء بار خارج من الشيء أصوب شرط ضروري ده شيء بار داخل في الشيء كنا ده يشترطوا سره چاته پوز بکوجي دا لابد کم قبلين لابد ده اي يشترطوا ايه دا قبلي ده شرط ده ضروري شرط پر خارج من الشيء ان يكون احدى القضيتين موجبه والاخرى شيء سالبه يوم موجبين سالبين ما مثال نقول زيد قائم وزيد ليس بقائم يدش ضروره ان الموجبتين وكذا السالبتين وذلك دوان موجب دوان قد تجتمعان في الصدق قد في الصدق ما يفاس دو مثال دا خير نمبر حاشية سيكوا وذن دا أصل كده توسع ما تقول جاي ما تقول سلور مثالون لبقى زي موجبتان بصدق وكذب كجمكي أو سالبتان بصدق وبكذب كجمكي موجبتان بصدق كجمكي داخل مثال موجبتان بكذب كجمكي داخل مثال سالبتان بصدق كجمكي داخل مثال سالبتان په کذب کې جمع کېږي دا غي مثال څو مثال نقدر دا لفنا شمرات الفكرة سالبتين قد تجتمعان في الصدق موجبتين او كسالبتين كنا لو نسي اللي دا تير نمبر تقول ودل دا نحو كل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان دا موجبتين دي كنا دي او دوانا صادق دي كنا دي دا موجبتين بالصدق دي موجب فرقوا جيوا بسيل عشان بسره لا شيء من الإنسان بفرسين ده سوق ده ده مثال لا شيء من الإنسان بفرسين ده صادق ده كنه صادق نه ليش ده شيء إنسان نفرس وزير دله تير نمبر حاشية تير لا شيء من الإنسان بفرسين وبعض الإنسان ليس بفرسين بعض الإنسان ده دونا صادق ندي كوي كته چې بعض انسان یې فرسین صادق ته شو بعض نه دي کنه موږ بعض نه دي کته چې ټول نه دي بعض نه دي ټول نه دا تاسو یو مخاف منطق کې څه شي مفهوم مخالف معتبر نه ښه بعض الانسان ليس سيء بعض انسانان په دې کمره کې ناشې مونږه ليس بالفرسین کته چې نور مونږ نه منطق کې د مفهوم مخالف نه معتبر دې به تاسو دا نه چې بعض نور سړي بیا فرض دي نه غنم نه بعض الانسان دا چې مثال نشو دوه اول د موجبه او د سالبه دوه په صدق کې جمع دي اوسه وسی موجبه دو موجبه او بیا د سالبه دوه په کذب کې جمع دي دا مثال دي چې د نمبر ته ګوره اپ کذب کې لکه کله انسان فرسون و بعض الانسان فرسون دوه موجبه دوه کاذب دي دغه دي أبدا ولا أو بل مثال تقول لا شيء من الإنسان بنادق وبعض الإنسان ليس بنادق دوانا سالبي دي دوانا كاذبي دي فهمت رأسك دا خبر لسه مشوا كما يرى شيء ضرورة أن الموجبتين وكذا السالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب معا سلول مثال الدركار ومنغلا وغما تتوخوضو پوشي دا صدق آغا دا سالبتين و دا موجبتين و دا سالبتين و پا صدق کی اجتماع آغا اول دو مثال شو او د موجبتين او سالبتين په کذب کې اجتماع دوا اخرين مثالين شو چې هغه په 14 نمبر حاشیه کې
مرقومه به پوشه 14 کې تیر شو. ثم ان كانت القضيتان محصورتين وای کنه کچته قضیه سوی محصوره يجب اختلافهما في الكم ايضا. ادائی تفصیل مخ کې پاغا دو قیدونو کې تیر شو، یو د احتراجو کې تیر شو کنه. کما امر خپل تیر شو. وای مثال نو کړ چې دوه جزئیه دوه صادق نه وي او چې دوه کلیه دوه کاذب نه وي. كما امر الله. ثم ان كانتا موجهتين فلا شيء بس موجهه ما تقول شيء د موجهات د قصه دي بس بودي ښه ايوه ځان پوکو نو کوم موجهه نه يجب اختلاف ما في الجهه ولي فإن الضروريتين غور دوانه بضروري وي ضروري مطلقه مرادخه قد تجذبان معا لکه چې اتفاق په جهت کې ده. وجد الكذب باجتماع في الكذب سره اتفاق في الجهات ده که اتفاق په جهت کې نه دوه ضروري دي. په کار دي چې یو ضروري یو ممکن دي ځکه ضرورت او امکان دیو بل غیر دیو بل څنګه نقیزين دي. ضرورت او امکان سلب ضرورت نه یو ضرورت ته بلکې سلب ضرورت هلي نه پوره براشي د ممکنين د ضروري نقیز سوته فالنقيض للضروريتين الممكنة العامة مخکره روانه ندوانه ضروري وي ندوانه په کوم دین تکذیبان وي لا شيء من الانسان بكاذب بضرورته وكل انسان كاتب بضرورته ولدا والممكنتين ممكنتين ګور دوانه قد تصدقان معا واذا چې په جهاد کې متفق دي دوانه ممکن دي كقولنا كل انسان كاتب بالامكان عام ولا شيء من انسان بكاذب بالامكان عام دوانه صادق دي او په صدق کې جمع نشو وجه سره دا تفصيل وسروان ده لأن اللي هو الاتحاد في معادها برمة توخيجة هذا زبده أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين في عداء الأمور الثلاثة المذكورة. هذه الأمور الثلاثة المذكورة بالنور كي سيجزم لك أعني الكم والكيف والجهات كم وكيف جهات كيف سيجزم ودينا ما عدا أغا ما عدا سوتي ما عدا خطمات زبطو كنا جي هي هغه ماته په انضباط کې راواله هغه ماته معاده خود دې د یو شی ما د دې درنه معاده د غونډه دنیا د خدای ټوله معاده نه څه شي مراد دی وی وقت ضبطوا هذا الاتحاد دی ورا غون کړل دا اتحاد په زمن د اتحاد په امور سمانیه او کې چا کې قال قائلهم ترتناقض هشت وحدت شرط دان وحدته موضوع محمول ومكان ما تقولي وحدته موضوع ما هو كموضوع جدا ما تقول زيد قائم عمرو ليس بقائم عندك اختلاف شته زيد نشته او محمول بيوي محمول غير بيا بك تناقض نشتي زيد قائم وزيد ليس بقاعد قائم جو قاعد بنيجي انه دوار جمع دي دوار صادق ني او مكان زيد قائم زيد قائم في المكان زيد قائم في المسجد وليس بقائم في غرفة من نعيم وانت بروتي وانت ولعب مكان زانوش زمان زيد قائم في الليل زيد نائم في الليل وزيد ليس نائم في النهار زمان زانوش ومكان اخر کې شوی در اخر زمان کنه په اخر زمانه کې نه وایي نه په اخر کې زمانه هم چې زمانه کې اتحاد ضروري دی زوراو سرور ها او بل چې کوم دی وحدت شرط وحدت څه او د شرط وحدت هم ضروري دی پوښه په د شرط وحدت هم سره ضروري دی شرط بل یو په یو شرط سره دا ثبوت محمول موضوع په یو شرط سره اته نفي د محمول موضوع په بل شرط سره شرط جدا دی شرط به هم یوي پوښه کوم شي نو لکه ته دا جسم جره دا مفرق البصر ده او دا جسم دا ليس مفرق البصر ده دا چې کله توري بشرط ان يكون اسود دا بل بشرط ان يكون ابيض مفرق البصر کله ده چې ابيض او مفرق البصر کله ده چې منقبض قابض البصر کله ده چې اسود ده بشرط جدا ده
شرط سره او کنه او بل ګورې وحدت الشرط اضافت ما ته ګورې زيد اب زيد ليس باب زيد اب لعمرو وزيد ليس باب لخالد اضافت بده یو نسبت یو ته نسبت بلته ده جزء کل توجه الانسان هذا الانسان ابيض مراد غاخون اخلي جزء او ليس ابيض دي باقي ته زنجي باقي څه تور ده یا الزنجي اسود الزنجي ليس بسود مثال ده بيش الزنجي اسود او الزنجي ليس باسود څه شمارته يعني اسنانه ده جزء او ده كل تشوف فسيلا شديد او قوة فعل است قوة يقبي قوة بل بالفعل له هو شيء كده الدن مسكر دا چارتي كم ده نا الخمر مسكر في الخمر مسكر في الدن الخمر ليس مسكر في الدن الخمر مسكر دا خمر كم ده مسكر ده دا كلا يعني بالقوة ليس المسكر بالقوة لا مسكر يعني بالقوة مسكر ده فچاٹه کې پروت دی کنه خدا مسکر دی بالقوه یعنی قوت په کشته چې نه شکی او ليس مسکر بالفعل مسکر بالفعل نه دی او بالقوه څنګه یو موجبه کومه سالبه قوه فعل د اخر او په اخر کې زمانه ده زمانه ما تصویر زيد النائم في الليل ليس بنائم في النهار